په ذمه منځونه مړ شوی دی او منځونه قضا دي، نو وارثان له پکار دي چې د یو منځ په عوض کې یوه سرسایه ورکړي، یوه فدیه په کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت، دا د یو منځ کفاره ده. یقین سره نشو ویلی، خو ممکن ده چې رب العالمین ورته معافي وکړي، ممکن ده. ګورې په یقین سره موږ نشو ویلی چې دا کفاره ته ورکړه او سره پلار غاړه وپرې خلاصه شي. ولې هغه په خپل جون خو غاړه نه ده خلاصه کړې، هغه په خپل جون خو تا ته وصیت نه دی کړی. که هغه وصیت کړي چې ګوره زه خو مرم او په ما منځونه دومره پاتې زیات یا کم او تاسو مهرباني وکړئ زما د مونځ هغه فدیه ورکړئ، نو بیا تاله پکار دی چې ولی ورکړې، بیا بیا خدای غاړه خلاصه کړي. دا خو هغه وصیت هم نو که مړ شو په خپل ژوند یې ورکړی نه لري، بچو له مال ډېر کړی، ظالم ظلم کړی دی. بیا هم پکار دی چې وارثان د هغه په مال کې د هغه غاړه خلاصه کړي. ممکن ده چې رب العالمین ورته خیر ورسوي. او د روجې خدا مسله ده چې کوم سړی ځوان زلمي وي، ځوان زلمي